الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج واقعیا شری دو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه مسجد اقصی فلسطین ته او بیا دغه نه بعد فلسطین شه مسجد اقصی شه ټول انبیاء کرام ته امامت وشو او انبیاء کرام د حضرت آدم علیه السلام نه انسا تر د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسا سمر انبیاء کرام وغلی د دې ټوله جلسه وشو او د دې صدارت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کو. بیا دې نه بعد پیغمبر علیه السلام بلیاری بندی مختلف حالات ولیدل. اسمونه ته لړو پسمونه شي پیر اسمون شي د چا سره ملاقات وشي دیږي تفصیل په اخري اسمون شي د چا سره ملاقات دیږي تفصيلات بیان شوي. د دینه بعد پیغمبر علیه السلام سدرۃ المنتهى قرآن مجید شرسی عند سدرۃ المنتهى وعندها جنۃ المأوى د سورۃ النجم آیتین دي. نو سدرۃ منتهى د وو مسمون باندې کی مقام ده. سدراوی دی بیره ونه تا نو دوزوی شه په مسمون باندې دی بیره وونه دو او منتها زکه ورته وی چې په دوزوی باندې د ارشی انتها کیږي ختمېږي لکه د دنیا نه چې سمره شاینا چیږي پوس اسمونه تا نو دوزوی شه بس د اخري مقام د ټول اعمال دوزوی شه روکاو شي او د الله رب العالمین د عرش معلانا لون چې کوم شاینا لون درسي دا په دوزوی شي. نو دا هغه یو مقام د سدرۃ المنتهى پیغمبر علیه السلام چې دوزوی ته ورسید. نو دا سدرۃ المنتهى ته پیغمبر علیه السلام ورسید. و دا هغه مقام ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی چې مو جبرائیل امین په خپل مکمل اصلي صورت شو ولیدل. په دغه مقام باندې په خپل صحیح شکل شمو حضرت جبرائیل علیہ السلام ولیدل. په مختلف موقع باندې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل امین لیدل دا خو یو مقام دا غزوی ده. وی چې و د سدرۃ منتهى سره چې کیم پتنګون دي کیم مرغون دي ا دې سونی دي نو وی چې هغه په دې باندې غیر چاپیرا دي. پیغمبر علیہ السلام فرمی چې دې مقام باندې مو دوه رکعاته نوافل وکړل ادا کړل. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زنا روایتي شي چې پیغمبر علیه السلام سورلی دي دوزوی نه بدل شول یعنی دوزوی را څخه پورا کې استعمال شو او د دینه بعد چې کیما سورلی و دته افراف یې وی چې رفرف سورلی چې کیما وا هغه پیغمبر علیه السلام ته ملاو شلا بیچ الله رب العالمین ملاقات ته بالکل دریمه
و هغه مقام د چې الله رب العالمین ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى د یولوس دوالوس فاصله چې کیما د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میون شه پوتش لته مقام ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر افراد باندې تلدا په دې سورلی باندې تلدا نو مفسرین او مورخین دوی چې د افراد اصطلاح استعمالای چې په دې سورلی باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تلدا نو الله رب العالمین ته رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی نږدې په دغه مقام باندې اسه د ټول سفر د پیغمبر علیه السلام د یو ډیر عجیب سفر ده والله رب العالمین د سفر ورکړه د تخشید پورا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین د عجیب ویني د اسمانه د دنیا د نظام په ټول ولید خو د اسمانه نظام ولیدي ویني د جنت او د جهنم د نظام ویني د الله رب العالمین چې کی مقام د هغه عجیب دی ویني پیغمبر علیه السلام ته په دې وخت باندې ډېر تکلیفونه رسیدلې په مکه مکرمه شه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په دغه وخت باندې څنګه ورګای چې پیغمبر علیه السلام تسلی چې وشي چې زه د کیم ذات ته پر لګیای د یو ډېر لوی قوت او طاقت ډېر د قوت ولا چشتا الله رب العالمین داسې عجیب پیغمبر علیه السلام ته ورشو په خپل باندې بیت المقدس په بارش قرآن بیان دا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا دا هغه مقام د بیت المقدس چې د دې غیر چاپیرا ارد گرد ټول وطن چې کیندا د ټول د برکتونو ډک دا ویلې لنريه من آياتنا چې میرزا پیغمبر علیه السلام ته خپل نشانی وشای خپل عجیب او توشای خپل قوت او خپل طاقت پیغمبر علیه السلام ته وشای نو پیغمبر علیه السلام مسجد اقصی تر تاګه د بیت المقدس د مزکا د ټوله د برکتونو ډکو سمره برکتینه ابراهیم علیه السلام دا زوی وو د نیر انبیاء کرام چې سمره حضرت عیسی علیه السلام موسی علیه السلام سمره انبیاء کرام په د مزکا باندې روغلي دي یعنی په بیت المقدس په مزکا باندې چې یو څه زنا انبیاء کرام پیدایش شو دا او د ډېر انبیاء کرام دا خبرینه او مدفن چې کیم د بیت المقدس ته میجو تاسو چې کیم زوی شي یو ولی شخص شوی د الله تعالی نیک بنده نو ایک زوی ته خلق قتل تاسو نو دا ای بي فقیر چې کیم د میجو تاسو دې لکه ډېر نیک انسان تیر شو دا نو هغه ته خلق تلل سیمره لری لري سفر وکول او چې کیم مقام سے انبیاء کرام شخص شوی وي په کیم وطن سے انبیاء کرام شخص شوی انبیاء کرام وطن وي مسکن او مدفن وي د استوګنه زوی وي نو هغه وسمره برکتی زوی وي نو دې وجه نه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ټول مقامات شي او ګور بیت المقدس هغه لوی مقام ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کیم سړی پنځل مانځنه په بیت المقدس شو وکړل الله تعالی ګناه نه داسې پوک کې کيوم ولدته امه لکه په لوري بچای چې پیدا شوی و د انسان سره ګناه نه وي د بیت المقدس د فضیلت دا چې په پنځل مانځي باندې الله تعالی مکمل د ژوندۍ ګناه نه معاف او پر یو روایت شخصي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کیم سړی صرف بیت المقدس د زیارت ته وړو د ایغه قتل ته وړو وی چې په جنت شي وي انبیاء کرام د دغه انسان د دغه مسلمان قتل ترسي سمره لوی مقام د بیت المقدس او چې کیم سړی لمیز پښو کو په یو رواج شرسي چې الله رب العالمین په صراط باندې د بیلی د پړک باندې تیر کی او په یو رواج شرسي چې چا په بیت المقدس یو لمیز وکړو او یا زره فرشته د پر د مغفرت سور ده نو د بیت المقدس د فضیل ده هغه بیت المقدس تاریخ خو تاسو پته نن سبا چې حکیم حالات په فلسطین چې لګیا دي په غزه چې يهود په دې باندې قبضه کړي نو دا بیت المقدس دا هغه نوراني زوی ده هغه روحاني مقام ده چې د انبیاء کرام روغلي دي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا نو پیغمبر علیه السلام خپل الله رب العالمین خپل قدرتونه او طاقت شه نو په دې سفر شه پیغمبر علیه السلام الله رب العالمین مقام ته چې ورسید د قران مجید چې د کیم بیان تیر شو فکان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى بیان الله رب العالمین په دې وخت باندې پیغمبر علیه السلام ته وحی وکړل چې کیم یا وحی کوي
چې کیما وحی کوین کې وا فدوزي شه مفسرین فرمایي چې نیر کلا کوي چې پیغمبر علیه السلام ته کیما وحی کېدل دا وی د جبرائیل امین په ذریعہ سوا او په دوزي ان شاء الله رب العالمین ډایرک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وحی کوي او حکم کوي نو الله رب العالمین د پیغمبر علیه السلام سره هم کلام خبرې کوي پیغمبر علیه السلام ته په دغه مقام باندې الله رب العالمین په د امت پر منځینه ورکړ درې شاینا یا مولانا ادریس کندیلوی صاحب چې کوم سیرت مصطفی کې توپ لیکله په درې جلد شي نو په هغه شی وی چې درې شاینا الله رب العالمین په توغ زوی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو د سورته بقره اخیری آیتینا د دې ډېر فضیلت ده چې سورته بقره اخیری آیتینا لله ما فی السماوات و ما فی الارض امن الرسول لا يكلف الله نفسا الا وسعها علماء چې د قبر ته پسار باندې تیرای په دبشه باندې نو دا یقینا چې کیم دي د دې ډېر فضیلت ده نو دا الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې په دوه ځای شی یو شایدا وکړه د سورته بقره اخیری آیتینا افریدی په بندا سړی تیرای آسا تیرای د سورته بقره په ډېر فضیلت آسا ده خو د دې آیت ډېر فضیلت ده او دوام شی الله رب العالمین چې ورته د امت پر منځینه والمینسو د الله رب العالمین لوی نعمت ده خو د پدې نعمت باندې چې څنګه ځون پیږي کیجو ته څه خاصه ریواجین منځینه کوي کله المنځ په حقیقت مې ځون پیږي نو پدې نه خوندور شي په دریو شي بل څه نشته ځکه چې الصلاه معراج المؤمن د الله سره د ملاقات بهترینه ذریعہ د المنځ ده المنځ په ذریعہ سره الله رب العالمین سره انسان کلام کوي موت هو غافلای په غفلت سره وی چې بس الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الله رب العالمین دې پر متوجه ده بنده ته چې کلم بنده لنیس کوي الحمدلله رب العالمین الله تعالی جو ورکای حمدنی عبدی دې مو بنده د محمد بیان زره په دې وی کلمه موت په پیواسه باندې ټول سورته فاتحه وی او به سوچا لګیا الله تعالی سمره متوجه ده بنده طرف ته په دې منځ شه او بنده غافل ده چاوی چې الحمدلله رب العالمین الله تعالی ته فرمایي چې حمدنی عبدی چې کله بنده وی چې الرحمن الرحیم الله تعالی بنده ته جواب ورکړي او یې چې اثنا علی عبدی مو بنده دې متعارف وکړه الله تعالی دې مرا خوشی چې کله مو ته وی چې مالک یوم الدین الله تعالی جواب ورکړي چې مجدنی عبدی دې مو بنده دې مو لوی بیان کړه دې مو سرکی بیان کړه دې مو عظمت بیان نو دا داسې په هر یو کلمې باندې الله تعالی موت ته جواب ورکړي او موت په غفلت باندې ویل نو میزه په غفلت باندې نه کوي انسان دا میز کچره موت صحیح شي ژوندۍ په ټوله صحیح ځکه چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر دا میز انسان دی به یو دی باندې چاري نه ونه کچره میز صحیح شي ژوندۍ ټوله صحیح نو معاشره ټوله صحیح او ظلم به ختم شي په میزه ته کدا یو عبادت د میز چې کیند د صحیح معنی باندې په دغه سوچ باندې جوړ شي چې په کې باندې الله او رسول یو وړي او پیغمبر علیه السلام نشته کیم شولا نو بهر کې الله رب العالمین په دغه معراج ورځ باندې د پنځم منځین الله تعالی ورکړي پنځه باندې ابتدا شو 50 بهر کې دغه تفصیل راوندا و دریم شای پیغمبر علیه السلام الله رب العالمین د خپل امت ته پورا همیشه د پورا د جهنم نه چې چا د کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په کبیره ګناه باندې الله رب العالمین همیشه جهنم ته نه اچي چې د کفر او د شرک نه ځون بچ کړل کیم سړی چې د کفر او د شرک نه ځون بچ کړای د پیغمبر علیه السلام امتی او کلمه ویلې وی نو الله رب العالمین د کبیره کو نه پوجا باندې همیشه جهنمی نه جوړای دا الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته درې عظیم شي نه ویل چې کله پیغمبر علیه السلام واپس راوند نو پشپجم اسمون شو د حضرت موسی علیه السلام سره دیوی نه ملاقات شو بیا چیرته نو بیا د موسی علیه السلام سره ملاقات شو موسی علیه السلام په تجربه شو یو مخشینای پیغمبر د پیغمبر علیه السلام نبی چې سوشل ترګزاری پیغمبر علیه السلام حالات تبان کړ وی چې بیا صدر ګ الله رب العالمین د طرف نسو ملاو شو امت وی چې منزله روک الله تعالی د منزله چې فرشوي دي د معراج په شپه باندې الله تعالی ورته چې سمرل منزله وی چې 50 منزله چې 50 منزله وی چې موده تجربه شوې د امت ته پر دا ډیره مشکله چارو الله رب العالمین درخواست کا سوال وکړه چې الله تعالی دا درته کام
ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موت چې د چا د پر رسول کوي یو افسر ته چې ورسي کله نه موت عذر ته وکړي چې یاره دا سړی ته خو زه نشو ورتللی زه ملاقات نشو کولی مو چې د درشي نه وسوتی خو امام الانبیاء محمد مصطفی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره څومره محبت ته الله رب العالمین ته بیا ورسي د اسمانه او د مځکې شهنشاه ذات ته درخواست کول څه معمولی خبره نه ده الله رب العالمین ته ورسي د امت په رسول کوي چې الله دې مو امت کو کمزور د منځینه کام کړه دا 50 منځینه نشي کوله الله تعالی دې بس سید په ځمه ته کام کړي بیا راغی موسی علیه السلام سره ملاقات وی چې سیمرا شل وی چې پنځه کام شل وی چې نه دا ډېر دي کم کپ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا پنځه کام بیا موسی علیه السلام سره ملاقات کړي بیا ورته چې دا ډېر دي مته پته ته د خپل امت تجربه شوې دا نشي کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا درې بیا پنځه منځینه کړي بیا سي موسی علیه السلام چې سیمرا شل وی چې پنځه کام سره وی چې کام کا پدا باندې نشي امت راځي امت د مازیرا بیا لوړ بیا الله رب العالمین ته درخواست تر دې چې پنځل منځه ته وروړ موسی علیه السلام بیا ورته د پنځیا په کام کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګره د سمره تکش وته نور الله رب العالمین تسی و دې زون دې پرانا د امت ته پر رسول کوي پیغمبر علیه السلام خدا درخواست یې الله ته وکړ نن میږي تاسو باندې سیمره د الله تعالی مهرباني ده چې پښپا اورې پنځل منځینه دي از دا کا 50 منځینه او تاسو څه خیال پنځل منځینه څه نشي کولای چانا کا زور شي ډېر خدا سي الحمدلله میږي تاسو علاقې شو ماحول دسته چې لمینز ډېر کم خلق کوي کوي په ډېر علاقې چې داسې شته چې مسلمان دي ول منځینه نه کوي نه عبادت شي شدي صدقات کوي حج نه کوي او پنځه وختل میز ډېر مشکل ده نه کوي سیک صرف د جمیل منځینه سیک د ایدل منځینه میږي تاسو په دې ماحول باندې الله رب العالمین خصوصي رحم ده نو پیغمبر علیه السلام د پنځل منځینه د معراج په شپه باندې الله تعالی ورته فرمایي چې ذالک خمس و هو 50 دا پتا دا چې دی پنځه تعداد ډېر کم شو خو ثواب یې نه ده کم شو ثواب هغه د 50 منځه ده دا د امت ګوره فضیلت ده چې تعداد به کم شو او فضیلت یې هغه د 50 منځه ده الله د عمل کولو توفیق وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا الله دې موږ ګناهونه معاف کړي تقصیرات مې معاف کړي حضرت جمع سو مشکلات یا الله ټول مشکلات حل کړي یا الله امت مسلمه ته خیر پېښ کړي بیماران د اهل اسلام سم رضی الله ټول ته شفا کامله جد نصیب کړي مردگان د اهل اسلام سم رضی یا الله مغفرت نصیب کړي یا الله چپل قرضې دي حلال اسباب جوړ کړي یا الله سیک تنگ دستی دی پر رزق شفراحی ورکی سیک بیروزگار دی حلال روزگاری نه ورکی یا الله سیک به الوده دی نیک صالح نرینا بچیون ورکی یا رب العالمین سیک پریشان حال دی پریشانی یا رب العالمین په خوشحالی باندې بدلای کی یا رب العالمین چې په خپل میون شه نفرتینه دی یا رب العالمین نفرتینه مې په محبت بدل کی دشمنی مې په دوستی باندې بدلای کی یا رب العالمین دې میز د سمره عبادت دی په خپل فضل او کرم سره دې میز نه قبول کی او یا الله دې میز په عبادت شه اخلاص پیدا کی یا رب العالمین د عبادت دې میز د نجات ذریعہ دې میز دې پراو ګرځوي یا رب العالمین عذاب قبر نه میز وسوته عذاب حشر نه وسوته یا رب العالمین د رمضان مبارک میاشت روانه ده یا رب العالمین دې عبادت میز ته توفیق ورکړي چې په صحیح طریقې باندې میز دې عبادت وکړي یا رب العالمین دې میز د ټول نیکی په خپل دربار کې قبول او منزل کړي صلی الله تعالی علیه